بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستانو مردان څخه کوټ کې ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. ظالم لیور خپل وندار ډیر زیاتې بې رحمۍ سره قتل کړی دا. ولې قتل کړی دا؟ وجه سوا ګناه یې څه کړي وه، د خاوند کوم ځای کې و، دې باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو. او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ، موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري موږ په چینل باندې نوي دي هغوی د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ډالۍ نشان دی وایي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو څخه مردان کې ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. یو لیور ظالم را پاسېدلی دی او خپله وندیاره حلاله کړې ده. دې ښځې خاوند سعودي کې و، هغې سعودي کې مزدورۍ په غرض باندې یوه ډیره زیاته ستره مسافري هغه په سعودیه کې تیره کړې وه او لا پاکستان ته نه و راغلی. هغه ته پته وه چې ما امانت چې ده هغه په محفوظ لاسونو کې ده، ما بچیو خیال ساتنې والا ما ورور شته ده. خو هغه ته دا نه وه پته چې دا ورور مې چې ده دغه ما په ښځې باندې نیت خراب کړی دی او دا ورته غل دی. دوستانو دغه کوشش کړی دی خپل وندار ته غلط تعلق جوړونې، چې کله هغې انکار کړی دی دغه وسه په زبردستۍ باندې زنا کړې ده. او چې کله هغې ویل چې زه به اوس ټولو خلکو ته یم، د هغې مشمنانو په مخ کې د هغې څه بدفعلي کړې ده او هغې نه بعد دا قتل کړي ده. هغې نه بعد مشمنان یېرولي دي که چا یاله ویل نو زه به هغوی حلال کم او مړی به کم. دوستانو یو داسې واقعه چې یو ورور چې خپل ورور باندې دې حد پورې اعتبار کوي، هغه ته پته وي چې ما امانت په محفوظ لاسونو کې ده او هغه ورور چې دا امانت کې خیانت وکړي او هغې نه بعد هغه ښځه چې کومه قتل کړه، هغه بچي چې هغه دې ټایم کې یو ډېر زیات د تکلیف نه تېرېږي چې هغوی خپلې مور مرګ چې څومره درد هغوی مور کتلی او مرګ نه مخکې دا ټول درد د ورته تکلیف ګواهان چې دي، مدعیان چې دي، هغه بچي دي. دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه خبره ده چې وینې رښتې نه ډېرو خلکو اعتبار به اوس پسېدلی وي. دا واقعیت روزمره زندگی کې موږ ته مخامخ رسي، خو موږ هېڅکله خپل سوچ کې دا چیز نه راولو چې موږ خپل دې حد پورې تلل شي. ولې چې موږ څنګه چې خپل تربیات شوی دی هغه تربیات باندې موږ اعتبار وي. خو دوستانو نن سبا یو موبایل یو داسې شیطان ده چې دغې کې هر قسم فحاش مواد موجود وي، او چې کله هغه فحاش مواد